أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مخامخ د تاسو ګورئ د لاجبوک چې کوم د بلمبټ تحصیل لاجبوک دره ده ځان لا یونین کونسل دی دغه مخامخ دا چې بیخي تاسو ګورئ دا د لاجبوک کلی دی او دا وخت موږ د میاں حضرت حسین صاحب مور چې کوم دی نو هغه مړه وه او د هغې دعا له راغلي یو خو په دې موقع نه چې کوم زه فایده اخلم او د لاجبوک چې کوم ښایست دی نو هغه زه تاسو ته ښیم ټول نه مخکې خو دا دغه بره چې کوم دی نو دا خو په دې لار کې ولا دا غوز چې دی نو دی مخې له راغی نختر غوزان املوک او خونان او ورسره نور ګڼې ونې چې کوم دی دا چینار ونې هم دلته موجود دي او دغه ځنګلونه دي دغه مخامخ سر چې دی نو دا شینغر ویلی کېږي دې ته د هغه طرف نه هم خلک راځي د جلاله سایډ نه په دغه سایډ باندې دا چې کوم دی د لاجبوک د سایډ نه دغه د شینغر سر دی کوم چې انتهایي د سیلګرۍ دپاره چې کوم دی یو مشهور مقام دی دا تاسو ګورئ دا دنګې دنګې ونې دغه شانتې دلته دا ښایسته کلیوال ژوند کلیوال ماحول او دې خوا چې موږ بیا ګورو نو دغه بره کورونه دي او ټول کورونه چې کوم دی نو دا انتهایي لکه د غره په سرونو کې دي خو خلکو چې کوم دی نو پخ کړي دي د ټیمانو آبادۍ دي پخې آبادۍ دي او دې طرف ته چې بیا موږ ځو نو دغه خو به زه تاسو ته بیا د لاندې نه هم ښیم ځکه چې د دې طرف ته چې کوم دی نو هغه نور دی سم نه راځي خو هغه د جومات ته مناره چې کومه ده دغه سایډ باندې هغه ځای کې بیا دغه چې کوم دی نو دا د میاں حضرت حسین کور دی او بیا به د هغې طرف نه زه تاسو ته وښیم چې د لاجبوک سیمه چې کومه ده نو دا څومره خپل یو ښایست لري او د دې سایډ نه او بیا لږ ښکته ورځو د دعا کې چې کوم دی نو موږ سره د دې ځایګي یو مقامي بل مشر چې کوم دی نو اکبر زیب هغه میلاو شو دا د هغه حجره ده دا د هغه ځای دی د عوامي نیشنل پارټۍ سره چې کوم دی نو تعلق ساتي اکبر زیب دا د میلمه ځای چې کوم دی نو دی اوس چمن پکې جوړی حسین شاه خان یوسفزی ناست دی عمران ټاکور دی ورسره چې کوم دی بخزمان دی پرمان یونس دی عمرزاده افغان د تخبای د سیمې نه چې کوم دغه دعا له راغلي وو دا مشران دلته اوس موږ ته د اکبر زیب خان چې کوم دی نو د چای دعوت راکړو او دا د هغه د میلمه د ناستې ځای دی په دې باندې هم د ډېره زیاته خواري شروع کړې ده تاسو وګورئ د سیمټو نه چې کوم دی نو دی دا دغه جوړی او دا هغې طرف ته بیا د لاجبوک یو خوندوره نظاره او دا به زه د لاندې نن تاسو ته ښیم چې د لاجبوک کلی چې کوم دی د دغه ځګي جومات دی دلته د اخون الیاس چې دی نو د هغې مقبره هم ده دا مخکې موږ تاسو ته ښوولې وه خو هغه ځل باندې اکثر دلته موږ د سړک د نشتوالي او یا د خرابۍ خبره کړې او نن هم هغه سړک چې دی نو کلونه تیر شو خو دغه سړک دغه جوړ نه شو او دا اوس موږ چای ته ناست شو چې سره سره چې کوم دی نو نور اهتمام هم دی او د هغې نه پس چې بیا لاندې کوشو نو بیا به زه تاسو ته لاجبوک وښیم چې دلته کې کمې د چینارانو ونې دي د نخترو ونې دي د غوزانو ونې دي د ملکي املوکانو ونې دي او ورسره بیا خونان سیړی په کم شته خو بهرحال دغه نور ټول ځنګلې چې کوم دی دلته موجود دي او د لاندې نه به زه بیا تاسو ته د لاجبوک کلی و دغه د اخون الیاس مقبره او دغه به ښیو د میلمنو په اهتمام کې چې کوم دی نو دا تاسو ګورئ هندوانه او دا خربوزه خو چې کوم دی نو دا خو بازاري دي خو دلته مقامي چې کوم خپل انځر دی هغه دلته کېږي نو دا هغه دی او ورسره بیا دلته کوم خپل کور چې دی دا دلته مقامي چې کوم دی نو په دې وخت کې د دې ځایګي پیداوار دی او دا دغلته کې ناستو میلمنو ته کېښودی شو او د مقامي انځر چې کله بیا ما دا لوچې خو خیر د بهر نه راته راغلي ښکاري خو دا انځر او دغه چې دي عمران ټاکور صاحب ناست دی ورسره بیا اکبر زیب دی صدر صاحب دی فرمان یونس شیر افغان
بخزمان خان تازه خان دی او دغه بیا نور مقامي ملګري دي زمونږ. حاجي کتونکو دا یو ځل بیا زه چونکنور پرېوتی دی د لاجبوک کلي او ورسره چې کوم خواوشا غریز نور کلي دي د هغې یو منظر هغه ښایست او دغه مخامخ بیا شینغر سایډ دی او دلته کې مونږ راغلي یو د دې سایډ نه دا تاسو ته ما یو ځلې بیا وښو او انشاءالله چې لکه د عمران ټاکور صاحب وایي چې ما پکې په مخ راغله وه دا بس دا وا ډېرې ده بهر حال دا دغه ټیک ته مونږ بهر حال دغه ټول ملګري چې کوم راغلي وو دلته کې د میاں حضرت حسین صاحب والده صاحب په حق زلو دعا راغلي وو دلته بیا اکبر زیب خان چې کوم دی نو مونږ ته چای راکړو د چای دعوت و هغه چای چې کوم دی نو دا وڅکې شوه او اوس مونږ واپسي کوو د دې ځای نه هم تاسو ته ما د لاجبوک د ښایست نظارې وښیو د لاندې نه به یو ځل بیا زه تاسو ته ښیم چې دا څومره ښایسته علاقه ده. جی کتونکو دا د لاجبوک د دغه چې کوم د لاندې نه منظر دی دغه د لاجبوک لوی جومات دی بیا هغه کلي دي بیا ورسره چې کوم دغه ځای کې د اخون الیاس مقبره ده او دغه شانته دا دره په ښکته باندې کوز شوې ده او لاندې تلې ده بیا چې لږ لاندې لاړ شو نو بیا زه تاسو ته وښیم چې په لاندې باندې بیا کم کلي دي. دا یو بل منظر چې د هغه ځای نه مونږ راووتو تقریبا دغه سایډ بیا تللی هغه طرف ته میدان ته دا مختلف کلي دي ماښامې دی او اوس چې کوم دی نو نور هم نشته دی ورو ورو لایټونه لګي خو نه بیا هم دومره رڼا ده چې سړی د لاجبوک درې چې کوم ښایست دی ګرین دی د شینکۍ دی هغه تاسو ته وښیو دغه تاو شو د دغه ځای نه هغه چې وریځ ښکاري دغه چې کوم دی نو شینغر سایډ او بیا چې کوم دی دغه شانته چې دا راتاو شو اوس هغه دغه نه ښکاري خو دا په مخه باندې بیا داسې تللی دی او د دغې غر نه هغه هلته شاته چې کوم دی نو میدان دی دا ګڼ ځنګل دی دغلته بره چې کوم دی نو دغه هم ځنګل دی لاجبوک چې کوم دی نو دا ډېره ښایسته دره ده او د تحصیل بلامبټ یونین کونسل دی او دلته ډېر ښایسته کلي دي ډېر په آبادو باندې هم خلکو ډېر زیات چې کوم دی نو خواري کړې ده تاوان یې کړی دی شینکۍ دی او د کتو سره تعلق ساتي موسم هم ډېر زبردست دی دلته اوس په دې ټایم کې چې کوم دی نو نن 28 جولای ده خو 22-23 چې کوم دی درجه حرارت دی سړک لږه مسله شته او د دې ځای کې ولس دا غواړي چې یاره د دې ځای کې سړک چې کوم دی دا د دې مرمت وشي او دا سیمه چې کوم دی د سیلګرۍ لپاره دې ته دوام ورکړي شي او سیلګري مخ په وړاندې بوتلی شي.